پنن زمانه کې عالم جوړېدل، پنن زمانه کې حافظ جوړېدل دا ډیره مشکله ده. مونږ ته خو پردي څه کې خپل مهم چې کم دی نو حوصله شکني کوي. هغه د چا بچي ته چې قرآن ښایو، د چا د بچي نه چې حافظ جوړو، د هغه پلار هم بهر په دکان کې ناست وي، په دیره او په حجره کې ناست دي، علماو پسې خبرې کوي. په فیسبوک باندې د عالم سر رواخلي او د سپي د تنې سره ملګري کی، او چې د چا بچي ته زه قرآن ښیمه د هغه پلار ماته لیکي وایي دا علماء سوء دي. نو زه خو ستا بچي ته قرآن ښیمه، ما خو ستا کور ته د قرآن نور در دننه کړلو، ما خو ستا لوڼو ته هم قرآن وښودلو، د بناتو مدرسې مې قایمې کړي دي، ما ستا زامنو ته قرآن وښودلو، د بنینو مدرسې مې قایمې کړي دي. ما ته وښایه ما د کوم سړي زوی د خپل مخې نه پاسولی دی چې ستا په کور پلانکۍ جنډه ده زه تا ته قرآن نه ښیمه، ستا پلار په ما پسې خبرې کي زه تا ته قرآن نه ښیمه. د دې محلې هر کور ته او هر ور ته الله قرآن نصیب کړی دی د دې علماو په برکت سره، بلا امتیاز، بغیر د تفریق او بغیر د فرق نه. دې علماو له خو الله دومره لوی لوی سینې ورکړي دي زما محترم ورونو، او د هغې باوجود زما وینه خپل وینه نه ګڼي، زما غم خپل غم نه ګڼي.